کمیټه ولا راشي او دکاندارانو باندې خپل هغه روب موب خرڅ کی درز د بو کی هغه شی لګ لګ صفا کی بیا زی او دا صرف دی واسه دی والا او دی کان والا دی واجه دا ټول شی د دې د دوی سار موږ راغلو دا ټیم شو موږ په صفایا نومړه شو زموږ دکانونو نقصان نه وشو لس لکه شل لکه روپۍ د یو دکان تاوان نه شي په دې وجه شوی دی چې دوی زمرود علي او دی خو موږ ته خاورالو مدنیاتو والا ټول نقصانات چې کینو دا مدنیاتو دفتر نه کوي زمرود نور کسان وړي نقصان بیا موږ لده نقصان ټول زموږ محلي والا لپاره دی دې ټول نقصان چې رقم زیاده نو دا ټول لکان دا ګوره دا ډک ته دا شل پیری کومنګ وویو او واسه ولته وو نازم په خلی کار نه کوي کمیټه ولته وو زم په خلی کار نه کوي بل دا تقریبا نه کال د پی ټی حکومت سره شو په دې باندې پیسې سونه بروتی موږ په خپل پزلیا کې په کروڑو پاګه کې ټک کار نه کړي نه کال د پی ټی حکومت تیر شه او ټک کار په دې نه کړي بسم الله الرحمن الرحیم swadnews.com ګرانو کتونکو السلام علیکم کتونکو مونږه سوال د الله نه کوو چې الله ګرمي ده په موږ باندې باران یا الله زموږ په دې وطن باندې رحم که په موږ باندې هغه باران وشي نو هغه هم په موږ داسې راشي چې که تاسو ګورئ چې بېګا باران نغلی نو د هغې د وجې نه ټول دکانداران متاثره او په کوڅو کې اوبه راغلي دي د خلکو ډېر بې انتهایي نقصان شوی دی د دې غټه وجه څه ده الله دې په موږ رحم وکړي او الله پاک دې موږ له توفیق راکړي چې زموږ د الله رضا شي کتونکو دا بیګا چې کوم باران شوی موږ به د دې باندې د خلکو نه تپوسونه پوښتنې کوو چې یاره د دې خلکو څومره نقصان شوی دی څومره تاوانونه شوي دي خانه د کوم ځای کې خپله پوره پېژندګلو ګټ منګلور تحصیل بابوزي ضلع سوات جی تاسو واسه کې یا ټي ایم کې دا تاسو نه جی نه عوامي خدمت کې جی جی دا به څه دپاره کوئ دا بس عوام دپاره خټې دي دا باران دی ذاکر الله صاحب څه ټایم نه لګیای بس نه نیمو لسو بجو نه لګیای سهار نه لګیای او ستا دلته څه دکان مکان شته خو شا کې نه جی نه مزدور یم دی هوټل کې مزدور یم مزدور دی جی هوټل کې مزدور او جا زه تاله دا ولې تاسو وینم چې تاسو په مزدور یې او د خپل مزدوري وای تاسو سره دومره خیال لري تاسو سره دومره سوچ ته چیرې د خلک راوتی دی او خپل لاوته یا سیلاب راوته دکانداران متاثر دي او دلته کې ټریفیک هم متاثر دي هغه د پاره لګي او د الله د رضا د پاره لګي الله د رضا کتونکو دا هم ته والد جی د دې مثال د جهنم دي تاسو کوزیدې نشي نن راځي د سوي او بس ټیم راغلي دی چې سار سلور بجې راغلي او یا او سونه نقصان دي شوی دی نقصان خو ډیر شوی دی جی جی غوښتنه څه کوي سوونه سونه مال خراب شوی ببوره ما دغه لاس پین شو اوس پیسې نه گزارو خراب شوی دی دا اوبه په دې روډ له پاسه راغلي که نه دلته خو خوړ نشته که نه د څه د وجې راغلي د نالۍ د وجې جي نالۍ بنده وه که نه نالۍ بنده وه نکاس بند و دا مشر ولاړ دی چې ستاسو دی تلو جی او دا زمونږ دی جی او نقصان شوی دی یاره مونږ خو تقریبا دا 2 بورې غېږلې وړه پاتې شي دي جی نور خو چې کار مونږ دغسې بند دی دغسې او دا وړه چې دا به سیند ته غورځو بله دې څه لار نشته جي اورې که دا غوښتنه چا نه وکړو چا نه به دا غوښتنه کوو چې یاره زمونږ دا نقصان شوی دی مونږ د خپلو مشرانو دا مطالبه کوو چې دې شي په ټیم مشران خو زمونږ ټول ختم دي چې نن د مینګورې د حکومتي چارواکو نو حکومت چې کوم دی موجود هغې سره خبره کول غواړي دي تاسو خبره وکړئ مهرباني وکړئ چې موږ سره لږ ونې احسانات وشي لږ انسانیت باندې دا کار داسې کېږي داسې غریبي ده زمونږ جي په 14,000 روپۍ یوه بوره زمونږ دا 2 بورې وړو چې دا تباه او برباد شو کان کې چې کوم کسان کار کوي ټیکهداران یا نور هغو مالبې بار روباسي هغه په وخت باندې خپلې مالبې نه کړي د اوبو مخنیوی وکړي نو هغه چې کله چې اوبه راشي نو هغه په موږ باندې به راشي لاندې بل چې دا دکان لري دا دي دې ځینو کې هغه سره پورې زموږ دا مخامخ تیکوره دکان دی دلته زموږ واسه والا مرګري زیاتې چې صرف هغه دکان له تصویر وباسي وایي دا اوبه ټولې دې بندې کړې نو د هر سړي هغه خپل هغه سوخه دا استعمالوي دا چې واسه والا چې شونو دي نالو پسې هم نه راځي دا ګوره دا ډک دی دا شل پیرې کو موږ ووایو او واسه والا ته ووایو نه زموږ په خولې کار نه کوي کو کمیټۍ والا ته ووایو زموږ په خولې کار نه کوي بل دا تقریبا نه کاله د پی ټی حکومت سره وشو په دې باندې پیسې سونه بروتي موږ په خپله پزلیا کې په کروڑو په هغې کې ټک کار نه دی کړی نه کاله د پی ټی حکومت تېر شوی دی خو ټک کار یې په دې نه دی کړی کمیټۍ والا راشي په دکاندارانو باندې خپل هغه روب موب خرڅ کړي درز د بو کړي هغه شی لږ صفا کړي بیا ځي
او دا صرف دی واسره والا او دی کان والا دی واجه دا ټول شی د دې د دوی دا صرف د دوی کارګرای لا سبند دو نه راځي جی دو چې کله راشي مخسره جارو معمولی وي غلا شي کوم ورته وي د دې جارو والا څنګه چل دوی دا زې موږ سره نه بل وي دا بل سړی سره دا بل سړی باندې خو تقسیم دی کنه تسخیمی کو چې کم د دې زې هغه صحیح تعالی درځم دا ناله چې ډکه شي دا د دوی لا سړک شي بند ډیر وخت نه یو سوري کې دا وبنځي دا یو سوري چې کنه دا یو کان نه بندې په یو سوري کې دا وبنځي دا دوه سوري چې کله ازادي کنه نو بیا دا په بس کې بیا زی سی پراپر یو کار شوی دی چې پرونی ایکسکیویټر راغلی هغه اسکیویشن کړی دی د هغې کوم ډمپینګ چې نو هغه په هغه ځای باندې پاتې شوی دی نو دا مدنیاتو والا ټول نقصانات چې کوي نو دا مدنیاتو دفتر نه کوي زمرود دی زمرود نور کسان وړي نقصان بیا مونږ له دی نقصان ټول زموږ محلي وال لپاره دی د ټول نقصان چې کم ځای دی نو دا ټول لکان نه دی په یو ټیم باندې شل ګاډي خاوره په دې بازار راشي نو څنګه کم دکان به پاتې شي نه د سهار موږ راغلو دا ټیم شو موږ په صفایا نومړه شو زموږ دکانونو نقصانونه وشو لس لکه شل لکه روپۍ د یو دکان تاوانونه شي په دې وجه شوي دي چې دوی ته زمرود علي او دې خوا موږ ته خاورالو د کان د لاسه زمونږ د ټول سیندونه تباه دا ټول سیندونه زمونږ یو کار نشته یو بېروزګاري ده یو دا حالات دي او یو دې حالات ته وګورئ یو د کان ناراضي خاوره د خاورې د لاسه کنه په منګوره باندې خو بل دا باران په ټول منګوره وشو دا ګاګه ده بد دا ګاګه ده خبرې دا وګوره دا پردی جنریټر یار سره لګېدلې دي دا بجلو والا بر دا کسان برازي زمانه بر دې تاوان غواړي دې سره بس کو دا تاوان موږ وس د چا نه ولودي دا سو دا زموار څوک وګڼو دا زموار دغه چې چا دا کان نخ کړه چا دا غول خورلې دا روډي راوچت کړه خپل ځان ته بنواله تاسو وګوره پرې خو او سار پرنګ شهر بانګونو سره وراشه دکان ته وبتل تر اوسه پورې مال خپل سپایانه ختم نه نالې جوړ شي دا یو سورې دغه سره بن شي دا یو سورې کولاو دی دا دنه ډاډ نه دی د کې پیپ لګولې دی دینه موږ شل دی لګانې مالبا شل دی دا زمرود عمل زمرود مالبا دا روزګار دی دا د ټینک شربت دی دارو افزا دی بهر می دکان دی دا سهار چې مونږ راولو نو مطلب دا هر څه د اوبو ډکو وستاسو د مخې دی هر څه او د دې لپاره مونږ سل پیرې وینا کړې ده یو پیرې نه سل پیرې دا مې ورته ویل چې هر کدا کلوټ جوړ شي نو په دې باندې پیسې سور عزیز بخپل ولګوم خو سرکار دې مال وکي په لیاکیم صاحب ته مې ویلو لس پیرې او کنه اخیره کې هتیار وګرځول دو هغه ته مم دا ویلو چې د پیسې په ځای ولګوم ته د انچین اجازه تراوله چې دا دویم کلوټ کولاو شي په مخه دا نقصان ده په دې روډ مې ګودام دی غي ته وبتلی دي کنه اخیر دا به ترکمه پوره کو کدی وای چې دا نالې د سرکار دې نالې غور وکي کنه مونږ په دې نه ماتې دي دی خو چې په دې باندې دا ګاګه راغلی و ګاګه نه درا ګاګه د کم زیاده دا خو د بر د کان نه راغلی دي د کان نه دا نه راغلی دا او د کان کورونه دي د خلکو کورونه موالي دا څه وسنې نه د پوخانه ده خو کله نه چې دا دویم سورې بن شوی دی د دې کلوټ دا غي نه رسو د حالت تاسو دې کوړته وګورئ عزتمند چې پاغي د حالت تاسو د فوټیج کې به د کیمرې په سترګ باندې تاسو وګورئ ما ضرور ولل سره د خپل بچو ماشومان نو زنانه زمون خويندې هغه د دې ځګنه هم دا د دې ځګ باندې درې سلور 15 کور نه دي او نور چوتي او دا هم خباخه د چوت کور دی هغه به دیوال چنل لاندې شاته وبو سورې کړي دا غو دن او بدن رانوتی دا د کور دا حل د عزتمند تاسو وکړو ما ضرور ولل درجه د خپل وینا کې څه کې نقصان سونه چوي دی دا نقصان به ادا کوي سوګو السلام علیکم جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مهرباني جی صاحب دراتلو او زما وروره په دې خټو کې چې تاسو کوم انټرویو نه واغستې نو دا ډیر د فخر خبره ده او موږ په تاسو باندې ډیر نن کو ډیر غیرت کو ته زموږ رونه چې ته موږ ته پوښ وکړي بل خبره خدا ده چې یاره دې کور ته بیګا چې په کم ټیم باندې باران راغلی دی نو په یو نیمه بجو زه د شپې اکثر بار ته وځم یا 2 بجې یا 1 بجې بار ته وځم اکثر چکر ولګم واپس راشم نو چې زه وتم نو ما د باران اندازه سماره دی باران د حالات ټیک نه دي ټیک ده نو ما چې خپل مور یخوله او دا نو چې ما غي خوله نو ما ګیر چا پیروګ تل په 15 منټه کې دنه دا کمپرتا سولې ده دا وشلې ده نو دا اوبر دی را پرې خو دا وبتا سو بارډر نه دی وبو بارډر رخ کړی دی د دې بوردا وبو نو ما دا واړه او دا زنانه ټول دی وټل ته واړو مطلب دا چې ما شهر سیب شکور راتاو نشي دا ماشين دی واشینګ ماشين دی دا اتوماتیکل دی لکه مطلب کمپیوټر دی دا په 60-65 روپے ما غسته دی کنه ټیک دا فریج دی مطلب دا چې دی وبو ته تلی لاندې کمپریسر ته دا سامان تاسو ولې د بستر د صندوق پروت دی په کچن کې ټیک دا هغه کې زما خیال چې بسترې دي کمبلې دي هغه خرابې شي دي ټیک دا تاوان خو ډیر شوی دی خو مطلب دا چې مونږ وایي چې مطلب دا چې د سروې وشي چې چا د نقصان رسېږي چې هغه ته دا هو حق میلاو شي
یاره جی زموږ تقریبا 12-13 لک روپۍ بظاهر اوس ښکاري 12-13 لک روپۍ. زیاتره دا وایي چې په دې ځای باندې ګاګ او دا په دې باندې دوی غیر قانوني د خپل ځایونه جوړ کړي. دا دې کې څونه څه چاهیده جی؟ یاره جی ګاګه خو نه و، نالی شته، اوس هم نالی شته، نالی شته جی، او 4-5 فوټه نالی ده. تاسو په خپل جایداد کې ورکړي ده که نه؟ او خپل جایداد کې هغه جی کولاو پرته ده. دا غوښتنه موږ د چا نه وکړو دا نقصانات چې دومره وشولو؟ دا جی تاسو په خپل وګورئ چې دا دغه د کوم ځای نه راغلی دی دا ملبه. جی جی دا ملبه د کان نه راغلی ده، دا د زمرو دکان نه راغلی ده. نو په کار د حکومت له چې د خپل غور وکړي ته واورېدو چې دومره کروړه وربه روپۍ پکې دغه کېږي اخیستی کېږي. نو په کار ده چې دې سره د ټیکهدار سره خو داسې صدقه وشي که نه چې دی خو بیا خبره د دې خلکو د نقصان صدقه خو کوي که نه جي که نه ده په کار جي په خبره باندې پوه شو جي. د صفایي ځای دغه نشته جي، دا بهر ډاټ بند شوی دی بېګا د شپې د دې ډاټ نه دا ټول نقصان وشو جي. بار د پرې مین روډ باندې تاسو وګورئ دومره کنده ده 3 فوټه مربع کنده ده. نو دا د ټول د زمرو دکان لیونی تنګي په دې کې وته شي چې د منګوري په سیټه کې داسې پروګرامي کنه جی چې خبره ده د نالۍ د صفای دغه نه بار موږ شکایتونه ورکړي. دا خو تاسو په تیر شوی حکومت کې دا نالۍ تاسو لټ شوی نه جی اسی او خبرې دي جی کم ځای جوړه شوی ده نه خو چیرې د پیسې مغه څه شوی دی له پبلک یبه جی یبه غلطه را جی و دې خیته اوریدو او دا خبره تاسو خیال سره چې دا ټول ریاکشن چې دا د زمرد دکان دا د زمرد دکان نه دی جی دا د زمرد دکان نه ریاکشن دی. تاسو وګورئ جی دا حالات تاسو وګورئ د مشرانو تاسو کوي دا چې د والی صاحب د وخت نه وروسته چې دا کانو هغه پکې په 70 کار کوه خبره دا نالې خو هغه ټایم کې راغلی دا د چا نقصان کړی دی دا به ته کې سپینې وبو دی دلته و دا مل به کم ځن راځي جی دغه زمونږ دغه جی خبره ده چې نه د دې ټایم پورې چاته پوسو کو دا لګیو چې په خپل باندې اچھا دا دغه زمونږ نه کو چې تاسو سکو او سی چل له صحیح حساب کتاب دی. کتونکو تاسو وکتل جی د بازار د خلکو خبرې هم تاسو اوریدلې د خپل مدد اپکې تحت د کم کسان چې خپل مدد لپاره په خپل لګیا دي هغه هم تاسو وکتل نقصانات ډیر بې انتهایی شوي دلته کې کورونه هم مړه شوي دي دلته کې پکې زناور چې دي چرګانو وغیره د خلکو لکاو د کروڑو نقصان شوی دی. عزتمند ټولو زیاته کړله څومره کسانو چې ما انټرویو اغسته دغه ټولو هم دغه زیاته کړله چې دا ټول ریاکشن چې دی ټول نقصان چې دی هغه د زمرد دکان د ملبې دی. دلته کې د هغې نه زمرد د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هغې بزنس شروع دی. دلته کې ښه باقاعده دلته کې هغې خپل خوندونه اخلي مزې اخلي. دلته کې زمونږ بچي په اوبو باندې ویوړل د هغې غټه وجه دغه ده چې د هغې ملبه یو ځای ته ټولوي او هغه ملبه چې ده د هغې بیا د هغې هغه کونټونو ته د هغې نالو ته یې غوزاره کړې ده د هغې د وجې نه نن د منګورې کم د دې ځای نه واله جي د منګوره کې د دې غټې منډۍ نه واله په دې سیټ باندې د وتکي د چوکه پورې او په دغه سیټ باندې د تاج چوک پورې د هغې گرین چوک پورې دا ټول صرف د دغه یوې خبرې متاثر دي چې دا د ملبه چې تاسو ښکاري دا د زمرد دکان ده. ټیمې والا کم دغه چې دي کم واسه والا چې دي د هغې هغه کم کسان چې د هغې هغه مزدورانو چې دي هغې هم زیاته کړله چې یاره دا بالکل دا ټوله وجه د زمرد دکان ده. دا تپوس د چا نه وکړو د دې خلکو نقصان به څوک پوره کوي د دې خلکو چې کم نقصانات شوي کم زیانونه چې شوي دي کورونه راغوځار شوي دیوالونو کې اوبه راغلي ځمکه لاندې شلېدلې اوبه راغلي د دې نقصانات چې دي دا په چا په سر دي د چا نه غوښتنه وکړو د یو نوي پروګرام پورې خپل ورو په ځل نبي پښتونولي اجازت راکوي د الله په امان.